السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به یو وست او داسې ظلمونه کیږي چې یو پلار ورسره پاڅېدلی دی او خپلې درې لورانې قتل کړي مینوال دی څنګه قتل کړي د دې لورانې اخر داسې کومه ګناه وه ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ها یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي مینهواله اوس تاسو دغه شانته ډېرې واقعې مخې ته راځي چې نن یو پلار ظالم پاڅېدلی دی خپلې خوږې لورانې یعنې قتل کړي دي د دکې د وجې نه خو عزتمن اول تاسو ته زه دا چې پلار یعنې خپلې لورانو ته څنګه خپلو بچو ته څنګه لاس ورځي چې دا قتل کړي خو آخر د غربت داسې شی دی چې هېڅ هم په لاس باندې د لدر نه شي نو بیا آخره کې راشي خپلو لورانو ته لاس ور واچوي عزتمنو دې لورانو د پلان نه عزتمنو دې لورانو د پلان نه د اختر دپاره کپړې غوښتلې د سره پیسې نه وي ځکه عزتمنو چې دغه د وبا د بیمارۍ مخې دي د دغې د وجې نه ډېر کسان بېروزګاره شوي دي ځکه عزتمنو چې ډېر زیات سخت د تېرۍ والا وي مزدور کاره وي کار مار ورته نه میلاوېږي یو د روژې مخه ده نو پیسې ورسره نه وي نو بیا چې نه خپل بچي چې نه څه سودا مودا وغواړي یا ترې نه څه کپړې ترې نه وغواړي نو بیا د هغه دماغ کار ونه کړي او نو هغه بیا اخره کې مجبور شي دغه شانتې غلط کار وکړي چې عزتمن نن څنګه ګل محمد خان خپلې درې لورانې رانیولې دي او بې دردۍ سره یې قتل کړي دي عزتمنو د دکې د وجې نه چې دغه په وړه خوله باندې خپل پلار ته ویل دا چې موږ ته د اختر کپړې واخله بنګړي راته واخله نو د ده ظالم دماغو کار ونه کړو خپل درې واړه بچي یې راونیول او بې دردۍ سره یې قتل کړي مینهواله ده ته د اخر کومه سزا ورکړل شي ځکه عزتمنو د دې نه د ټولو نه اخره غټه سزا ورکړل چې سبا بل کس همدغه شانتې خپل بچي د په هره من ستاسو څخه دی حتما دا سره خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ها یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي